چې دا خلک ما سره داسې مینه کوي ځکه چې زم د دې ځای نه ما کرکټر څخه آغاز شروع کړی ما ته پته لري چې دلته څونه مشکلات دي او فیسلیټیز هم دونه نشته. چې پاینه سم شاه پای ته مخ کلی ته راغی او هغه ته غریب سره دا امداد وکړي چې غریب ته هر څه کې کوم واقع او تقریبا کاوه زه د دې شکرګزار په هر وخت د شکر ادا کوم. فخر جمدول فخر معیار نسیم شاه د شکریا د کومه چې خپل معیار د ابای کلی ته ابای علاقه ته دوره وکړه او د درون استقبال چې کوم د دې وشو نو ماشاءالله حضرت دې د خاندان چې کوم دې شکریا د کومه او دا غوته مبارکباد هم ورکوم. ډیره مننه وما علینا اول زه تاسو ویډیو ول شکریا دا کوم چې تاسو راغلی او بیا تاسو د جندول او د خاص کر د معیار ول د امینه وکتله چې د خپل جندول د هیرو سره د معیار د هیرو سره څومره مینه و او بیا زه دغه شکریا دا کوم د نسیم شاه او خاص کر د ابلیدی فاونډیشن چې هغه زمونږ د کلی د غریب عوامو له فوډ پیکیج راوړو او هغه غریبانان هغه یتیمانان ته هغه پیکیج میلاو شو چې هغه دې مستحق وو. نو زه د نسیم شاه او د افریدي فاونډیشن شکریا بار ادا کوم او زه د ټولو مخیر حضراتو نه دا مطالبه کوم چې بخپل چاپیرچل کې وګورئ ګاونډ کې وګورئ کوم یتیمانان کوم غریبانان نو د هغوی صدا سره مرسته وکړئ او د هغوی کوم ضروریات چې په دې روژه کې دا ولا د الله د رضا دپاره پوره کړئ انشاءالله په دې باندې زموږ آخرت ښه شي او انشاءالله الله به په دنیا په آخرت د دې بدلې موږ له راکړي. یار زه خو ډېر وخت بعد کلي ته رالم ځکه چې ډېر زیات د کرکټ مصروفیت او ټیم هم راویستو ځکه چې خپله علاقه ده او خپلې علاقې ته اوبیسلی انسان راځي او څنګه چې د دې خلکو استقبال وکړو همداسې ایکسپیکټډ و چې دا خلک په ما سره داسې مینه کوي ځکه چې زم د دې ځای نه ما کرکټر څخه آغاز شروع کړی دی او دې خلکو ډېر زیات شکریا ادا کوم او دې دپاره راغلي چې څونه هم دې ځای حقدار خلک دی د هغه وس مطابق د هغوی مدد وشي او بس د دې خلکو ډېره شکریه. دا راته ووایه چې دا پیکیجز به ستاسو مفصلي هر کال به یې په رمضان کې به یې څنګه
یار بس تاسو دعاګانې کوئ چې څونه الله پاک زما وس کې هغه مطابق باندې به زه کوشش کوم د دې علاقې ځکه چې دې علاقې ما ته پته ده دلته زه وړوکی غټ شوی ما ته پته ده چې دلته څونه مشکلات دي او فیسلیټیز هم دونه نشته نو بس زما خو دا کوشش دی چې څومره مې وس دی د هغه مطابق مدد کوم باقي تاسو دعاګانې کوئ چې الله پاک مال همداسې کامیابي راکړي چې د خلکو مدد وکړم